کم سیلاب والا دي نو د هغوی دپاره منګه دعاګانې کوو او که امداد هم ورسره وس کېږو نو چې امداد هم ورسره وکړو. خو ناشنا خبره دا ده چې په دې کې هم زمونږ خلک مزې اخلي. چا یو ځای کې ټرسټ چا بل ځای کې ټرسټ جوړ کړی دی او سیلاب والا له چانده کوه او سیلاب والا ته په زرو کې 50 روپۍ هم نه رسي ټول دې جیب کې واچي. اکثریت پکې په دې کې ګورم مبتلا دي. ځان له پکې خلکو کاروبارونه شروع کړل. سیلاب والا له چانده کو مال راکې زه به ورله ورسومه. اولادان پکې وایي حکومت خو سم نه کوي حکومت نه پاتې ده دا به موږ دار څه کوو. ما ته پته ده تا خپل 400 والو له څه کړي دي چې ته به سیلاب زدګانو له بونیر ته هر څه یوسې. هغه غله غله پکې راوتلي دي او په مخ باندې دغه د بې حیایي پردې راچولې دي او اډو شرم ورله نه ورځي وایي موږ له پیسې راکې موږ به ورله یوسو. یو سړی چې د بل لاس تاوي او پیسې ته اخلي یو سړی چې د بل لاس تاوي ځمکه ته اخلي یو سړی چې د بل لاس تاوي ګاډۍ ته اخلي دی به د بل امداد څوکي. نو هغه چاله پیسې ورکې چې ستاسو په مکمل اعتماد دی چې دا انسان صحیح انسان دی نیک انسان دی او واقعي دی به دغه خلکو ته ورسي. دا ډیره لویه خبره ده چې الله رب ذوالجلال یو انسان له توفیق ورکي د بل مسلمان سره د امداد کول. خو ما تاسو ته وی چې داسې کسان چې هغه رسونکي دي ستا په مکمل اعتماد دی نو دغه خلکو ته دغه خپل امدادونه ورسول پکار دي. کو هغه د په خوراک په شکل کې د دوایانو په شکل کې د پیسو په شکل کې دغه خپل ورونو سره امداد کول پکار دي. دویمه خبره چې د موږ لم پکار دي چې د خپل ګناهونو نه توبه وباسو. ګینې زمونږ هم حالات ډېر زیات خراب دي. خو یو ګناه زه اوس دلته بیانوم هغه ګناهونه چې ظاهر دي پټ ګناهونه نه ښکاره ګناهونه شرمېږم پې نه ګناهونه کو شرمېږم پې نه. الله رب ذوالجلال دې معافي وکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. حسن دغه بونیر والا ثوابه سوات والا دوی ته دعا وکړئ کوم پکې شهیدان شوي دي الله پاک درجات بلند کړي. د چا پکې کورونه روان شوي دي الله پاک والا د جوړولو اسباب برابر کړي. د چا پکې نور څه مال ضایع شوی دی الله رب ذوالجلال ورله واپس د برابرولو توفیق ورکړي. الله دې موږ لم دا هغوی سره د امداد کولو توفیق راکړي. او یا الله موږ کو ډېر زیات ګناهګاران یو او یا الله کمزور یو د دغه ګناه په وجه باندې موږ باندې عذابونه مراوله او یا الله موږ له دغه ګناه نه د توبې توفیق راکړه.